هغه بونیر کې تاسو ګورئ حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب دامت برکاتهم العالیه لوی عالم دی د بونیر لوی عالم دی یو لوی مدرس هم دی مدرسې کې دنیا شاګردانو ته سبقونه هم وایي سیاسي میدان کې هم دی لیکن دی وخت کې بلا تفریق دغسې ولاړ د خپل قوم خدمت ته لکه د یو قوم مشر چې لکه د یو کور مشر چې په دا ټول کور باندې تکلیف راغلی دا د ورځې م ولاړ دا د شپې م ولاړ دا د هغې دپاره په تکلیف کې دی دا خلکو ته اواز هم کوي باندې خصوصا مدرسو والا علماو دینداره خلکو طالبانو زموږ مسلمانانو د بیدارۍ مظاهره وکړه هغه بونیر کې تاسو ګورئ حضرت مولانا مفتی فضل غفور صاحب دامت برکاتهم العالیه لوی عالم دی د بونیر لوی عالم دی یو لوی مدرس هم دی مدرسې کې دنیا شاګردانو ته سبقونه هم وایي سیاسي میدان کې هم دی لیکن دی وخت کې بلا تفریق دغسې ولاړ د خپل قوم خدمت ته لکه د یو قوم مشر چې لکه د یو کور مشر چې په دا ټول کور باندې تکلیف راغلی دا د ورځې م ولاړ دا د شپې م ولاړ دا د هغې دپاره په تکلیف کې دی دا خلکو ته اواز هم کوي دا د دې سره مسلسل ولاړ دی یقین مو که هغه مفتي صاحب هم دغسې نه ولاړ دی د خلکو سره دغسې بیدار ولاړ دی او علما په مختلفو علاقو کې چندې مو کړلې خلکو ته یې سوالونه مو کړل پیسې راکوئ هغه بونیر ته یې ورسول هغه خلکو ته د هغوی تلافۍ دپاره هغوی چاته دوایي ضرورت و دوایي ورسوله د چا کورونه که وران شوي وو هغوی ته یې راشن هم ورسول هغوی ته هغه خلک یې محفوظ ځایونو ته راویستل لاشونه یې راویستل پرون ورځ د مختلفو مدرسو طالبان د مختلفو مدرسو طالبان 300 زرو پورې هغوی د ځان سره اخیستي دي هغه کورونه چې د خټو نه ډک دي د خاورو نه او کورونو ته څوک نشي ورتلی دوکانونو ته نشي ورتلی مارکیټونو ته نشي لس شل سال طالبان یو دوکان ته یو کور ته ورلېږلي دي پرون یې هغه خلکو له جوماتونه صفا کړه کورونه یې صفا کړه مدرسې د هغوی کوڅې یې صفا کړلې چا پسې چې موږ ټول عمر کنځل کول هغه خلکو کردار په دې وخت کې دا دی یو عالم یو طالب نه معمولي کمزوري وشي دا منافقه میډیا هغه څومره په سر باندې راواخلي اوله مدرسه کې دا کېږي اله ملا دا چل وکړو طالب هغه منافقه میډیا نن د عالم او د طالب او د مدرسې په دغه کردار باندې خاموشه ده دغه منافقه میډیا معمولي یو کمزوري په تعلیم ملا مدرسه کې وګوري بې حالت راغستی لیکن پرون تاسو کتلی دي طالبانو وایي کور شګې راویستلې یو طالب پکې 15 تولې سونه بیا منتله هغه جب کې اچولی شوله لیکن هغې راواغستله هغه د کور مالکان یې معلوم کړل هغوی ته یې ورسول آیا په دې وخت کې څوک د دې ثبوت پیش کولی شي الحمدلله علما ورته ولاړ دي هغه قوم مفتي فضل غفور صاحب چې د هغوی خدمت ته ولاړ دی همدا قوم دی چې کله د الیکشن وخت و د سره دشمني کوله د سره مقابله کوله هغه قوم ته نن چې منتخب خلک یې هغه په نظر نه راځي سرکاري مشینریانې نشته دی سرکاري امداد به کله راځي هغه به د خاصو خلکو جبونو ته ځي دې وخت کې ولاړ ورته غمخوار هم صرف حق دیني خلک دی بهرحال محترمو مونږ تاسو ته د یو بل غمخواري پکار ده په دې وخت کې الله ته توجه کول پکار دي خپلو حالاتو باندې هغه پښیمانه کېدل پکار دي احتساب کول پکار دي د خپلو هغه رونو سره چې په هغوی باندې په دې وخت کې تکلیف دی مشکل دی د خپل رور هغه مونږ او تاسو رونه یې وګڼو د څومره پورې کېدی شي په دې وخت کې مونږ خپل ځان خپل ضرورتونه خپل هغه د ضرورت نه زیاتي څیزونه دا چې راواخلو دا ټول هغه متاثرینو ته ولېږو چې نن د چت نه محرومه دي نن هغوی ته خوراک څه نه میلاویږي نن هغه خلک د کاڼو د لاندې دي لاسونو پتې نه لګېږي چې موږ تاسو له هغوی سهاره وګرځېږو الله رب ذوالجلال دې زموږ په قوم په ټولو مسلمانانو خصوصا په پښتون قوم باندې رحم وکړي چې موږ د دغه مشکلاتو نه وځو واخر دعوانا الحمدلله